کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق دادے چھ خاتم الانبیاء خاتم الرسول بے منی دو حضور پاک پشان نہ پا ملکو کشتے نہ پا پیریانو کشتے نہ پا پیغمبرانو کشتے نہ پا عرش و کرسی کشتا خدای مگن بے شک چھ بند دے نور کل والا صفات تی پرشتیا دا اللہ دا مخلوق دا اللہ نا پس دا اللہ پا مخلوق کی اول نمبر درجہ چاہدے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک چکم دے دا حق تے دا نبی علیہ السلام نرست بل پیغمبر نشتے دے کرازی غب دروغجنی کذاب بوی لکسنگ چی حضور پاک فرمائی دی زمان پس پا دیرش دا تی دروغجن او دجالان پیدا کی گی ارے او مویز پیغمبرین دا و پیغمبرین دا با کذابی لکہ زمان زمانہ کے غلام احمد قادیانے دا حضور پاک دا دیر شو کسانو چی اغی سر بدریو سون سیوا فل ملگری بوی دا باقیدہ نمونے خود دی دا وارو وارو روزانہ پیدا کی گی دا با پیدا کی گی دا بتا سنمانے دا حضور پاک متعلق بدا چکم دے عقیدہ بساتے لک عقیدہ بساتے طول انبیاء علیہ السلام بانے با ایمان راڑے عمل بخفل شریعت بانے کے اصحاب کرام بدا عقیدہ ساتے چدا پشان دستور دی حضور پاک اصحاب کرام پشان دستور دی چکم یو پس اقتداء دی اکلا ہدایت پتہ ملاوی گی رضان نمچوں اور شراب کے نکے ہاں درجی خپل درجی ہر یو چکم دے گا جدا جدا دی ابو بکر صدیق سے درجی سکھ نشی رسیدے اور پسی عمر فاروق سے سکھ نشی رسیدے لیکن اصحاب کرام ٹول زمگر سر گزن دی منگ چاپ سے خبری چاپ اس پہ کدکو دا ٹول چکم دے حضور پاک دا گنون دی او اصحاب کرام دی قید عقیدہ بساتے لکہ دا بعض خلق با دانے کے چھے دا اصحاب کرام پشان کی گستاخائی کئی دا اصحاب کرام پشان پا سپکی خبری کئی کدی اللہ خپکی گی تا سخما بل جمعوی دوں چھے دو کسان تا اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کئی یو گناہگار تا اللہ اعلان جنگ نہ دکڑے او دو کسان تا اللہ اعلان کئی یو پا نس سر ثابت را قرآن سر او بل پا حدیث قدسی سر ثابت را نس سر کم ثابت را چی سوک سود خور وی او دے سود کاروبار نپری دی اللہ وی زمان جنگ تر تیار شی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کتاسو دو سود کاروبار پری نخودا نو بیا تاسو چکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول جنگ دا تیار شی دا اللہ و دا اللہ رسول جنگ سکون شی غر تر چی سر جنگی نو سر بری ٹنگری شی دی وجنا سودخور دمر چکم دے دا اللہ پا لعنت و پا قہر بانے اخترے چی اللہ تر جنگ اعلان کئی حدیث کے راضی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکد الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا لعنت دیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک سودخوری چی سوکی پہ خوری چی سوکی لکی چی سوک پہ شاہدی کئی دا ټول په یو شان په لعنت کې چکم دی اختری د دې وجه نه د سود کاروبار چکم دی دا الله ګټاوي ختمي تجارت کار الله تعالی چکم دی بڑھاوي کې الله برکت اچي سود خور ته وګوره بلا پیسې به سره لیکن پټانه تحصیل باندې بلګي او بے ځای باندې بلګي په صحیح ځای باندې نه لګي او بل اعلان الله تعالی هغه چاته کوي چې څوک د الله دوستانو سره دشمنی کوي من عادى لي عدوا فقد آذنته بالحرب حدیث قدسی ده چې څوک زما دوست سره دشمنی کوي زاغه تر جنگ اعلان جنگ دا ته اعلان کوم چې ما سره جنگ تر تیار شي الله سره څوک جنگ کول شي الله سره څوک جنگ نشي کوله د دې وجه اصحاب کرام بخپل مرتبه چې کوم ده هغه بخپل حق ادا کوي او دغه سید عام مسلمانانو د تابعینو تبع تابعینو د اولیاء کرام د نیکانو خلق بخپل مراتب دا بچ کم دته حق ادا کې خیال بساتی دي ته وي استقامت ایمان دراوړي په سبان دي
په الله په کتابونو باندې د الله په رسولانو باندې په ورځ د آخرت باندې په بعض بعد الموت باندې په تقدیر د خیر او شر باندې دا ایمان مفصل دی ته وایي په دې ټولو باندې به ایمان ساتي که یو کې ما چې یو ایمان نه راړم دا ټول نامنظور دي اول به عقیده صفا ساتي چې عقیده دې سم وي که عمل لږ وي نو خیر دی که ډېر عمل کې عقیده خراب وي هغه عمل چې کوم نه کار نه ورکوي یو سړی راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي حضور ما ته داسې خبره وکړه په دین کې په اسلام کې چې بل چا نه سوال نه کوم نبی اسلام ته وفرمایل چې قل آمنت بالله ثم استقم وایه چې ما په الله ایمان راوړی دی او بیا په دې باندې کلک شه ثابت قدم شه بیا یا رسول الله داسې کومه یو خبره وکړم کوم عمل وکړم چې ما ته کامیابي حاصله شي یعنې څه شي نه پرهیز وکړم څه باندې خیال وکړم نبی علیه الصلاة والسلام ته ژبې ته اشاره وکړه وایي دا ژبه دې کنټرول ساتو په دې ژبه باندې هر څه مه وایه ځکه دا ژبه د زړه ترجمان دی دا ژبه هغه څه وایي چې زړه کې څه راځي او دې ژبه باندې هر شی لیکلی شي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان تلفظ نه کوي په یو خبره باندې مګر داسې ملک دی چې هغې نه څه پاتې کېږي نه ته نه هېرېږي هر څه موږ پسې لیکلی شي دا شپه ورځ د نن سبا کیمرې لګېدلي ریکارډینګ کېږي د دې به الله له موږ جواب ورکو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره چا چې ذرې په ذره باندې نیکي کړې وي دا نیکي خرابه کړې نه وي په ریا نمایش جکلاوي سره د هغې ثواب به ورته میلاوي چا چې ذرې په ذره بدي کړې وي دا بدي چې کوم دی په ثواب باندې ختمه کړې نه وي په توبه باندې ختمه کړې نه وي د دې به حساب کېږي الله هر سر لپاره قانون مقرر کړی دی نو الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیا په دې باندې ثابت قدم اوسي دا نه چې کله یو پله کېږي کله بل پله کېږي نه چې ایمان دې راړو او اسلام دې قبول کو نو په دې کې به امتحانات راځي غربت پر راځي په دې کې به مشکلات راځي جهادونه به راځي شوګیري به راځي قسمه قسم حالات پر راځي خو اخوا دې خوا به نه کېږي که چېرته وایي چې په اسلام کې امتحان راشي بل پر لاړ شم دا خو بیا منافقي چال دی دا خو استقامت نشو الله فرمایي داسې خلکو باندې تتنزل علیهم الملائکة په داسې خلکو باندې په دنیا کې چې کوم دی الله تعالی ملک نازلوي یا د مرګ په وخت کې یا دغسې الله تعالی امداد دپاره رالیږي الله تخافوا ولا تحزنوا تاسو یریږئ مه تاسو غمجن کیږئ مه حدیث مبارک کې راځي چې نیک عمله انسان کله وفات کیږي او بالکل د مرګ وخت نږدې شي نو ملک چې کوم دی دغه عمل نامه راړي مخامخ خو داسې ونیسي او دته وایي چې بس تا کې یو څو ساعونه دي ستا ساعونه ختل الله سره ملاقات یو دی جنت ته تللی یو دي دی مسکې شي خوشحاله شي کله پې خوله راشي په ژمي کې ښایسته شي شکل یې ښایسته شي دا څو حالت په خپله موږ لیدلي دي د نیکانو خلکو ډېر ښایسته شي د مرګ په وخت کې الله تعالی ته د روح قبض کړي دغه روح چې کله قبض کړي نو دې دا پرشتې په یو ښایسته چیرله کې یو ښکلي رومیال کې چې کوم دی ونغاړي او بله چې کوم دی اسمان ته یې وړي یو فرشته وایي مال یې راکړه بل وایي مال یې راکړه څنګه چې د انسان اعمال به رخیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دقسې اخر کې دا روح به رخیږي ځکه روح د مسلمانانو ارواح دا په علیین کې دي د کافرانو ارواح دا په سجین کې دي نو بره چې کوم دی چې اخري اسمان ته اخري ځای ته ورسوي څوک دي پلانکې د پلانکې زوی د پلانکې علاقې مرحبا مرحبا فرشتو ته مرحبا مرحبا وایي دا هغه د فرشتو هغه استقبال دی دغه انسان دی په دنیا کې هم سعادت مندو ځنکدن کې هم آخرت کې به وي دا څه په وجه د الله د دین په وجه باندې د الله د کلمې په وجه باندې
د الله د یاد په وجه باندې چې څوک د الله نوم یادوي ډېر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى هغه سړی کامیاب شي چې ځان یې پاک کړ د شرک نه د کفر نه د بدعت د رسوماتو نه او د الله تعالی ذکر وکړو د الله تعالی نوم یاد کړ او حدیث مبارک چې بدعمل انساني او دې کله قریب الموت شي الله دې موږ دغه نه بچ کړي دغه انسان هغه چې کوم دی فرشتي او ته بد عمل مخې ته تاسې ونیسي دې ته نه مخ بل پله واړئ او فرشته چې بل پله ولا عمل مخې ته کړي هغه ته بل پله مخ واړئ خلک کوئی کاکا ته ګوري لالا ته ګوري کاکا ته لالا ته نه ګوري هغه ته پته چې ما به زما کې خدا به ما را کې خود یو دي ځکه لالي کار خو کړی نی د ایمان کار کړی نی ټول عمر د الله دشمنی کړ د الله دین دشمنی کړی وي د پیغمبر مخالفت کړی وي نو هغه ته پته چې زما کې خدا به ما را کې خود یو دي وای دې په مخ کې کاکا ته ګوري لالا ته کاکا ته لالا ته نه ګوري الله تعالی زموږ استقامت په دین باندې نصیب وکړي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فرشتي ته یریږه ما فکر مکوا غمجن کېږه ما نحن اولیاءکم فی الحیات موږ تاسو دنیا کې هم ملګري او آخرت کې هم ستا ملګري الله به تعالی جنت درکوي الله به تعالی چې کوم دی تا ته بخښنه کوي نحن اولیاء فی الحیات ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې ستاسو طبیعت څه باندې الله به درکوي دله او کوم شی چې تاسو غواړئ الله تعالی به درکوي دله دا د کومو خلکو دپاره کومو خلکو چې ایمان په الله باندې راوړوي الله تعالی باندې ایمان راوړوي استقامت په دین باندې اختیار کړی وي د هغې لپاره دنیا کې هم مزید دي ځنکدن کې هم مزید دي اخرت کې هم مزید او کومو خلکو چې خپل ژوند ضایع کړی وي دا زندگی تباه کړې وي ځکه خبر کې خو به دا تپوس نه کېږي چې تاسو کاروبار کوو یا ستا نسب سره یا تا دکانونه سورو قبر کې به تپوس کېږي ستا رب څوک و ځکه د رب سبق موږ تر کوم وخت نه را روان دی د عالم ارواح نه را روان دی عالم ارواح کې الله چې ټول موږ پیدا کړو نو الله تپوس وکړو الستو بربکم اذا ستاسو رب نیمه موږ ټول اقرار بلا وربنا یا الله ته زمونږ ربي اوس کې یو سړی ته هېڅوک نه تلي دکه واده ورته یاد هم په دې باندې مسلمان پاتې کېدی شي بیا ګوره چې موږ دنیا ته رالو نو موږ ته الله تعالی د مونځ حکم کړی دی وایي مونځ کوئ اقیم الصلاة مونځ کې موږ څه وایو الحمدلله رب العالمین ګور رب راته یادوي چې رب یاد کړه ګورئ تا نه به د رب تپوس کېږي بیا په موږ په رکوع باندې ښکته شو سبحان ربي العظیم بیا راته رب یادوي بیا ربنا لك الحمد ګوره په هر یو رکن تاسو ګورئ اخر کې سجده کې سبحان ربي الاعلى دا ټول موږ ته رب سر باره یادوي چې موږ ته یادي او چې قبر کې مو کېږي نو اول تپوس رب مر ربک ستا رب څوک الله جل جلاله موږ تاسو دنیا ته دې پاره نه رالیږلي چې موږ به دنیا ګټو دنیا به ګټو دا یو ضرورت دی اصل مقصد زموږ د آخرت تیارې دی الدنیا مزرعة الآخرة دنیا د آخرت د کروندې ځای دی دلته د څو کره لږه بال تریبي بعضې خلکو زمونږ چې کوم دی موږ دنیا نه مقصد جوړ کړی بس دین ته بګار وایو او دنیا ته مقصد وایو څومره کمکل او څومره بې وقوفه یو موږ چې کوم شي لپاره پیدا شوي یو هغه شی نه کوو موږ الله سره لپاره پیدا کړي یو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وایي ما پیریان بني ادم دې لپاره پیدا کړي زما عبادت وکړي موږ مقصد په دنیا کې د الله تعالی عبادت او رضا کول دي د آخرت تیارې دي او موږ سوره بې وقوفه یو چې یو څو کاله زموږ زندګي ده هغه ټول موږ په دنیا کې صرف کړو آخرت ته چې ځو سره هېڅ شی نه وړو عیسی علیه السلام په یو مقبره تېرېده یو بوډا یې جاړي وی بوډا ولې جاړي
وی ځکه جاړم چې زلمی زوی مې وفات شوی دی. وی ابای عمر څومره و؟ یو 500 کاله عمر و. پو ابای 500 کاله عمر ته وایي زلمی الله ورته وحی سره ښودلې وه. ابای زمانه پس په یو ناموس پیدا کېږي نوم به محمد رسول الله وي. د هغه د امت عمرونه به 80 او یا 80 کاله وي. ډېر کم به چې تر 80 نه اپله کېږي. بوډای جړه بس کړه، حیرانه شوه. وی عیسی علیه السلام د هغه زمانې خلک بس آبادي کوي که نه؟ یا ابای وی آبادي څه کوې؟ داسې آبادی به کوي چې بس ټک به نه ماتېږي. دا شی ورته یادوم. ابای وی آی افسوس څومره بېوقوفه خلک به وي، ورته به پته چې 80 کاله زما عمر دی، بیا هم پخې عبادت کوي. که په دغه زمانه کې زه موجود یم، ما به دا 80 کاله الله ته په یو سجده کې تېر کړو. موږ داسې صم بکم یو چې موږ نه هر څه چې کوم دی نفس او شیطان دنیا هرس تېر کړي دي. بس موږ وایو دا زندګي زموږ مقصد دی. زموږ مقصد هغه آخرت دی، د الله دین دی، د الله تعالی ذکر دی. الله دې موږ تاسو ټول په ذکر باندې عادت کړي. الله دې موږ ټول د آخرت تیاري لپاره چې کوم دی هغې ته موږ توفیق راکړي. انشاءالله دنیا به هم ښه وي، آخرت. علي صاحب فرمایي وایي ته طلب کوه د آخرت د جنت، ته طلب کوه د آخرت د جنت، یعنې د نیک کارونه کوه، الله والا کارونه کوه، رزق به تا طلب کوي، تا پسې به ګرځي. او دوم داسې حضور پاک فرمایي الله چې کله دنیا پیدا کړه ورته وی دنیا ته به څه کې؟ وی الله ته راته زه خو ستا مخلوق یم. وی ښه داسې کار وکړه دنیا ته وایي چې څوک زما خدمت کوي که نه خدمت یې کوه، چې څوک زما خدمت کوي نو ته خدمت کوه، او څوک چې ستا خدمت کوي د ځان له خادم وساته، لاس یې هم ورکوه. لنډه خبره ده. د دین مثال د آخرت مثال د نور دی. د آخرت د دنیا مثال د سوري دی. چې کوم سړی نور پسې منډه وي خود به خود پسې سوری منډه وي، او چې کوم سړی سوري پسې منډه وي نو بیړه بې غر کې چې سوری به لاندې نه کړي. چې دی منډه کړي نو سوری منډه کړي، چې دی ودرېږي او سوری ودرېږي. انسان په دوو څیزونو باندې مړېږي، یو په قناعت باندې، یو د قبر په خاورو باندې. باقي په دنیا مړېدل نشته. که دا ټوله دنیا یو د سرو زرو شي یو لی ورکوي چې دوی مو سره وي. حدیث مبارک کې راځي که د یو انسان دپاره دوه د سرو چې کوم دی هغه کانونه وي، لکه دوه غرونه وي یا دوه درې وي، وایي چې درې مو سره به څنګه جمع کړم؟ چې درې مو سره شي نو ښه به شي. مړېږي نه، په دغه دوو څیزو باندې مړېږي. یو قناعت چې بس الحمدلله هر څه ډېر دي، ضرورت نشته، ایو د قبر په خاورو باندې مړېږي. الله تعالی دې موږ تاسو کې استقامت پیدا کړي او قناعت پیدا کړي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. ټولو خاتمه الله تعالی په ایمان کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت کو ایماندار.